چې د اویاو نه کله واړېږي که نه نو بیا د هغه سیسټم بل شان دی ښه پوهېږئ تاسو اوس خو خلک اکثر وایي چې سره د شپېتو شي نو بس د ویشتو شي نو دا زمونږ ستاسو د معاشرې خبرې دي نو حالانکې سره چې څومره د یو انسان عمر سیوا کېږي دومره هغه له الله برکت سیوا کوي ښه دومره هغې انسان له الله برکت زیات ورکوي خو زمونږ په دې معاشره کې چې څومره یو انسان هغه چې کله تر کمې پورې دی ګټه کولی شي نو د ده عزت ومي د د هر څه ومي اولاد هم قدر کوي خو چې کله دی د ګټې وټې پرېوځي که نه نو د اولاد د محبت او د اولاد د قدر دغه ټایم کې انسان ته پته ولګي دغه ټایم کې انسان ته پته ولګي چې څه چې کله دی د ګټې وټې پرېوځي او دی د خپل اولاد په تمه باندې چې اوس پسې دا اولاد چې مې څه کوي نو بس په دې باندې به مې ګزراني نو دغه ټایم کې انسان ته لغونتې خپل قدر معلوم شي ښه پوهېږئ تاسو نو بهرحال عرض مې دا کو چې زمونږ ستاسو اوسط عمر د الله پیغمبر وایي چې زما د امت اوسط عمر د شپېتو نه والا تر اویاو کالو پورې نو شپېته اویا کاله نو په دې شپېته کاله کې دا پنځلس شل کاله دا خو صحیح دا خو چې کم نه هغه دا پوهېږو او د هغې نه بعد بیا د دې شلو نه واخله تر دې دېرشو پورې دا خو نوجواني دغه خو لیونتوب وي په دغه ټایم کې سړی چاته په پته پوهېږي بیا د دېرشو نه واخله تر څلوېښتو پورې دغه ټایم کې انسان د ګټې وټې په تمه وي چې مال دې ډېر وګټم ښه مال دې ډېر وګټم بیا چې د څلوېښتو نه کله د انسان عمر سیوا شي که نه نو بیا ورته د دنیا د حقیقت پته ولګي چې سره اوس خو چې کوم نه هغه د دنیا خلق څه دي د دنیا خلق مې رو ریټایرمنټ طرف ته لیږي ښه رو به چې کوم نه هغه د هر یو څیز نه ریټایر کوي نو پوهېږئ تاسو نو بهرحال زمونږ ستاسو هغه چې کوم زندګي ده که نه حقیقت کې دا پنځلس شل کاله زمونږ ستاسو په دغسې کې تېره شي نو د شپېتو نه چې پنځلس کاله مو تلرې کړل نو پاتې چې کوم نه هغه 45 شو نو 45 نیم کوي سره نیم خو پکې تاسو خوب کوی وې 22 شوه د هغې نه بعد چې کوم نه هغه لګیا دی انسان چې کوم نه هغه په دې کې د دغې 22 سال زندګۍ دپاره انسان منډې وی او هغه زندګي امام غزالی رحمت الله علیه لیکلی دی وایي که چېرته د ځمکې نه واله تر آسمان پورې دا تمامه خلا دا د اوري د دانو نه ډکه شي او بیا 1000 سال بعد یو پرنده راځي او یو دانه ترې نه اوچتی وی یو وخت په داسې راشي چې دغه تمامې دانې به ختمې شي خو د آخرت زندګي به نه ختمېږي ښه اوسط اندازه مې دله ولګوله 2.5 کاله زندګي ده په دې دنیا کې ستاسو ښه 2.5 کاله د هغې نه بعد چې کوم نه هغه بیا سره د هغې نه بعد دا پته نه لګي چې دا د دې اړو اندازه نشته چې انسان باندې به کله فنا راشي دغه ژوند به ختم شي نه د دغه ژوند اختتام نشته د دغه ژوند اختتام نشته چې کوم د آخرت زندګي ده لهذا د هغه آخرت د زندګۍ فکر مونږ تاسو کې هېچا سره نشته لږ د آخرت غم پکار دی ښه صحیح شوه